السلام علیکم ملګرو، څنګه حال دی؟ خیر دی؟ خیر ټیک ټاک. ملګرو، د راشن دا وړو ارزان وړو دا راځي د ټلګرام سیټ ته په ټرکونو مال په هفته کې یو ټرک یا په دویم هفته باندې یو ټرک راشي، خو دی لاړ شي بره په ټلګرام کې او د هغې سیره پورې په دې دوو ځایونو کې سیر ټلګرام په دې دوه ځایونو کې دی د وړه تقسیم کړي. په کته لاندې کړې سر، شیرآباد، جان آباد، میرا، ګل میره، چلګوت، دا لاندې علاقې دی پرېږدي. دا ولې پرېږدي چې په دې منځ کې څوک سیاست والا نشته. په پورته چې دی که په ټلګرام کې ووی او که په سیر کې ووی ټول سیاست والا دي او مالدار خلک دی. نو هلته دیو دا وړه تقسیم کی. بیا چې دا وړه چې تقسیم کی دیو نو هغه په 1000 روپۍ تر وړه باندې 1000 روپو والا اسقه وړی. او دغه دکانداران چې دي نو دوی ځان له بیا په پیسو باندې خرڅوي. څوک یې په 1500 خرڅوي او څوک یې په 1400 خرڅوي. دی خوا په منځ کې کړې سر دیو پاتې کی، شیرآباد دیو پاتې کی، جان آباد دیو پاتې کی. دا اوټ د کم ځای دی؟ د ټولو نه زیات اوټ چې دی په کړې سر کې دی، په شیرآباد کې دی. او د ټولو نه زیاته غریبه طبقه چې ده په کړې سر کې ده، په شیرآباد کې ده، په جان آباد کې ده. په پورته ټول سرمایه کاره خلک دی، سرمایه داره خلک دی. نو انصاف دی ته وایي. که دا انصاف وي نو بیا خو ونه شوله. د خوراک دا شی خو د کم از کم د خدای بندګانو په یو بل باندې مه بندوئ که نه. دلته خو لا حکومت هم د پی ټي آی دی. نو بیا ته ولې دا پکې دا خپل او پردی کې آینده دپاره دا ټرک که په پورته لاړ مونږ به دا په کړې سر کې رانیسو. دې پیرله چې دی راغی اورې په کړې سر کې به یې رانیسو او دا به په کړې سر کې تقسیموي. یو ورځ دې په کړې سر کې تقسیموي، په بل ورځ دې په ټلګرام کې تقسیموي، په بل ورځ دې په سیر کې تقسیموي، په نمبر دې تقسیموي. نو دی دا وي چې بره سرمایهدارو خلکو له ټول سرمایهداره خلک دی، مالداره خلک دی چې هغې ته د دې حاجت هم نشته. دلته هغه خلک دی چې هغوی ته دیاړیانې نه میلاویږي او د هغو هغه حق ووهلی شي هغلته. نو موږ به د چا نه د انصاف تمه کوو؟ د خدای بندګانو هر سړی په خپل ګریوان کې سوچ وکړي. د قبر له به ځئ نو دا 3 ګزه ځای چې دی دې کې به بندېږي نو لږ سوچ سمج سره کار واخلئ. او بله خبره ده چې تاسو دا زکات ورکوئ، که زکات ورکوئ زکات خو نه دی. ولې چې تاسو په پیسو باندې هغلته په 1000 روپۍ تروړه خرڅوئ. دا ټرک والا دا کم چې سرکاري شی راشي په 1000 روپۍ خلکو له ورکوي. نو غریب له خو ورکوي که نه. چې دیاړیمار یې دا د دیاړیمار سړي دپاره دی، د تنخوادار طبقې دپاره نه دی. تنخوادار خو هم تنخوا سیوا شي او نور سهولتونه ورته سیوا شي. او غریب به مري لاخه دا پکې په لاچار راوستي دي یار. نو زما تاسو ټولو ته درخواست دی چې د خدای دپاره شئ، د الله پاک نه ویریږئ، د الله پاک نه ویریږئ. نور بس کوئ، نور قیامت نشانې نږدې دي. قیامت زموږ په سر له پاسه ولاړ دی. د دې غودو ناغودو نه قلار شئ او انصاف وکئ. انصاف بس دی. د الله په امان. السلام علیکم.